السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ډاکټر انعام الله خان. څنګه چې مې پرون تاسو ته ویلي وو چې یاره په یو څاروي خوراک نه کوي، د هغې ډېر وجوهات کیدای شي، لکه څنګه چې دا څاروی دی د مالک نه چې کله موږ تپوس وکړو نو هغه وایي چې دا څاروی بېګار ازاد شوی او ډېر زیات غنم جوار چې څه پراته وو هغې خوړلي دي په ډېر مقدار کې. نو اوس کله چې داسې شکایت تاسو ته موصول شي نو تاسو اټومیټیکلي په دې خبره موږ ورسو چې دې ته لیکټیک اسیډوسس شوی دی. ځکه موږ وایو چې هیسټري اخیستل ډېر ضروري دي. هیسټري مالک له هم پکار دي چې ډاکټر نه سپټ نه کړي، ځکه چې په دې هیسټري په بیس باندې موږ د یو څیز علاج کوو، وروسته موږ بیا خپل فزیکل ایگزامینیشن کوو. اوس دا څاروی چې دلته موږ ته رالو نو دا مکمل آف فیډ و، تاسو وینئ بالکل خوراک نه کوي، ډېر زیات خف خف ولاړ دی. او کله چې موږ د ریومن مطلب دا کم لرې چې دی دا زه هغه کوم نو دا داسې ستخ دی، بالکل په ځای ولاړ دی، په دې اړو مومنټ نشته دی، حرکت یې نشته دی. دا د دې د ټولو نه غټ علامت دی په لیکټیک اسیډوسس کې، ریومن لیکټیک اسیډوسس. په پښتو کې دې بیمارۍ ته بدهضمي وایي، او بدهضمي ورته ځکه وایي چې په ډېر غټ مقدار کې دې کاربوهایډریټس خوړلي دي، چکناهټي خوراک یې خوړلی دی، که هغه د څښا الوګانو په صورت وي، څښا روټو په صورت وي، او که خیال مو کړي زموږ چې ودونه د دنیا وریجې خلک راوړي هغه هم ورته واچي، په فروټو والا نه په دې ورځو باندې مڼې او دا هر څه راوړي هغه هم ورته ور واچي، ښه په ډېر مقدار یې وخوري، په سبا باندې ورته څاروي ټپ پروت وي، څاروي خوراک نه کوي. دې ټولو دغه خبرو ته څه وایي؟ دا څاروي رومینل لیکټیک اسیډوسس ته بوځي. کله کله پکې څاروي مکمل داسې وي لکه هایپوکیلسیمیک چې وي، کیلشیم لیول یې بالکل کم شوی وي. نارمل پی ایچ چې کوم دی هغه د ریومن چې دی هغه 7 دی، او چې کله د لیکټیک اسید پکې پیدا شي نو دا د 5 نه راښکته شي. کله چې د 5 نه راښکته شي نو په دې وخت کې په ډېر مقدار کې چې کوم کاربوهایډریټس دي ګلوکوز ته بدل شوي دي که نه، هغه چې کوم مایکروفلورا دا کم چې جراثیم دي لري کې هغه ډېر زیات استعمال کړي دي او ګلوکوز ته بدل کړي دي. نو ګوره ډېر ګلوکوز چې څونه پیدا کېږي هغه لیکټیک اسید پیدا کوي. لیکټیک اسید چې کله پیدا شي نو څاروي خو خوراک پرېږدي. یو پکې دغه شانتې پړسوب راځي، کله پکې لوز موشن وي، کله پکې ډېره زیاته سوټه چې ده ډېره سخته وي، او چې کله په دې باندې شواروز تیر شي نو په ټول وجود کې چې کومې اوبه دي هغه ټول لرې له راشي، او لرې دا خېټه مکمل داسې ښکاري لکه شاپر کې چې اوبه وي که نه داسې غاړه غاړه کوي. نو ګوره دې ته د ټولو نه اولنی ضرورت چې دی نو د دې ته لیکوډ پوره کول دي، ځکه چې کم بلډ دی کومه وینه ده هغه ټینګه شوې ده، او د زړه اټیک خطره ده، کارډیک ارست خطره ده. د ټولو نه چې داسې کیس اول تاسو وینئ نو په دې کې به ان اس ډریپ یا آر ال ډریپ خېجوئ. نور ګورئ ګلوکوز ډریپونه خېجوئ، ځکه چې الریډي په ګلوکوز ډېر پیدا شوي دي، بریک ډاون شوی دی د کاربوهایډریټس او ګلوکوز پکې ډېر دغه شوي دي. که تاسو نور ډیکسټروز یا ګلوکوز ورخېجوئ، زموږ اکثر خلک داسې غلطي کوي چې ګلوکوز ورته نور وروخېږي، د هغې پي ایچ نور هم رانږدې کړي، مطلب دا چې څاروي د خپله لاسه مړ کړو. او علاج هم ډېر اسان دی، په هر یو کور کې خو سوډه وي که نه، دا میټه سوډه چې د په کورونو کې چې موږ روټو کې اچو، ترکارۍ کې اچو، ګوره دا سوډه والا روزانه چې داسې نمونه کیس راشي چې ډاکټر ته ایکسس نه وي نو په کور کې دا 100 ګرام سحر 100 ګرام ماښام ورکوه په اوبو کې. که داسې نه وي نو انجکټیبل فارم کې تاسو په دې ډریپ کې اچولی شي، او داسې ورته ډایرکټ کولی شي آی وي، او هغه امپیول په صورت باندې راځي، هغه 25 ایم ایل امپیول راځي، نو 100 ایم ایل به غټې غوا ته کوئ ښه. او ګوره کله چې موږ دې غوا ته علاج وکړو الحمدلله په دویمه ورځ باندې دا د ریزلټ دی، او د مالک نه به تاسو په خپله هم واورئ. اماماتې بالکل بس تاسو په وجه باندې ډاکټر صاحب خدای باندې ده شکر دی. بس د ګوره زموږ د لاس کې د یو څاروي او په کمه دغه خرچه څنګه چې کاکا ووي چې ډېره په کمه خرچه، واقعي چې دا په کمه خرچه باندې دا کیس حل کېږي. لږ شانتې اپروچ غواړي، لږ شانتې پوهه غواړي، او دا ویډیو زه جوړوم د دې لپاره چې زما زمیندار هم په دې خبره پوه شي چې یاره ډایرکټ روټۍ وخوري زما څاروي ماله څه پکار دي، او ډاکټر هم دا پکار دی چې یاره څاروي ته داسې نمونه کیس راشي نو هیسټري اخیستل ډېر ضروري دي، او فارمر او د ډاکټر د دواړو په منځ کې چې کوم تعلق دی، ریلیشن دی، هغه ډېر نیک نیتۍ سره پکاري. که فارمر دروغ وي نو ډاکټر ته نقصان شته، الټا هغه ته غټ نقصان دی. دا وړکوټې غوندې ویډیو وه او د لیکټیک اسیډوسس په حوالې سره وه، مخکې مې پې ما ویډیو جوړ کړي دي، خو څونه چې وخت تېرېږي دونه زموږ ته پوینټس نږدې را یادېږي، دونه موږ په هغې باندې سټډي کوو، دونه د ډېر زیات کوم کولیګس چې دي، کوم کتابونه چې دي د هغې نه زده کړه کوو، خپل کوشش کوو چې تاسو ته خپل پیغام ورسوو. السلام علیکم.